چې اې د ژوندون په مجبورو کې را نور جانانه وور د زړه یو څو خبرې درته زه کوم او یاره ما مینې انتظار جدای نه پېژنم تا ورته بوتلم ما د مینې دنیا څه پېژنم او ستا محبت دې محبت سره اشنا کړم زه دا انتظار په مفهوم پوه کړم زه بغیر له تا نه ما په چا پسې جړلې نه دي ته چې جدا یاره ما چاته السلام علیکم ګرانو کتونکو السلام علیکم زه یم سندرغاړی عرفان او موږ راغلي چې 18 دسمبر حوالې سره د قطر نشته کې او نن ویډیو کې د خیره کورنیش راغلی وصال محمد خیال صاحب هم موجود دي مثلا او دا ویډیو زموږ یو د شموزو سماجی کارکون محمد رحمان شموزي هغه ریکارډینګ هم کوي او هغه هم موجود دي موږ چکر راکړی دی راغلی کورنیش ته رنګ یخ هواګانې دي او داسې نه محسوسېږي چې موږ مطلب په یو خلیج ممالک کې یو ګرم علاقه کې ولاړ یو یخ هواګانې ډېر ښکلی موسم ډېر اعلی موسم او په دغه لیکه باندې چې په هر ځای کې پښتون وي نو زما او د وصال محمد خیال د اړخ نه ډېر ډېر سلامونه او راغلي وصال بھائی راغلي قطر کې تاسو فرست ټایم او زه هم فرست ټایم څه دې محسوس کړو ډېر ښکلې پښتانې دي شوګانې ډېرې خوښ وي ایوارډ دې هم واغېستو مبارک شه ستاسو د ایوارډ ډېره مهرباني دي او دا به موږ انشاءالله پښتنو وروڼو لپاره وړو دا ایوارډ چونکې د یو مطلب غیر ملک نه موږ ایوارډ وړو د پښتو ژبه کې موږ فخر کوو خصوصي بیا فخر په دې کوو چې موږ د یو آرټسټ خیال لاله چې هغه د دې مطلب والي صاحب دی د هغه د لمنې لاندې موږ لږ یو هغه څه کېږو هغه ته کتلي دي نن فخر کوو ویاړ کوو چې د خیال لاله صاحب زوی موږ سره ولاړ دی او تمام ډېر سلامونه او د محمد رحمان بھائی ډېره شکریا ادا کوو چې سمندر غاړې ته راوستو خوندور چکرې موږ له راکړو او ډېره مینه موږ له راکړه د قطر ټولو ملګرو شوګانو کې موږ ډېره مینه راکړه خدای د دې ډېر عزت وکړي ستاسو ډېره مننه مهرباني دي او بیا د سوات مینوال هم زموږ دا پروګرام به ګوري نو چې کومې باچا صاحب هم چې کومې دی نو سهیل باچا صاحب هغه ته هم ډېر سلامونه کوو موږ ډېر زیات مس کړی سهیل باچا صاحب او د سوات د خلکو ته هم ډېر زیات سلامونه کوو او موږ فخر کوو زموږ سویزرلینډ زموږ د سوات مېلمه دوست خلک دي د شموزو د مینګوري د بریکوټ داسې دا نورې علاقې چې څومره دي تر کالامه پورې ټولو د سوات مینوالو ته سوات مشرانو کشرانو ته موږ سلامونه کوو او نن راغلي قطر ته چې بس رنګارنګ ژوند دی او دا ډېر ښکلې فضا ده ډاکټر صاحب سوات حوالې سره یو خبره د خپل بابا کوم چې واحد سوات هغه دنیا په هر ملک کې ګرځېدلی دی امریکا یورپ او هر یو ممالک ته تللی دی واحد چې سوات ته ځي نو د هغه د زړه خوشحاله وي او چې کله د سوات ته راځي او د ملکړ نه راکوزېږي نو سترګو یې وخېږي لکه سوات د هغه دومره د اندازې خوښ دی زما د بابا سوات خلک ډېر خواږه خلک دي تل آباد وي سوات دی زه به یو شعر هم وایم جي وایي ما ته صفتونه د بل ځای د ښکلو مه کوئ او ډېر که څوک ښایسته شي سواتي جانان ته نه رسېږي ډېر نو سوات دی که نه چې دا خو ډېر مېلمه دوست خلک دي او بیا د خیال لاله مو د شخصیت چې سترګو کې اوښکې راځي خو یقینا چې هلته ډېره زیاته مینه ده او موږ چې کله هم تللو نو پاکستان په سطح باندې د سوات خلک ډېر مېلمه دوست خلک دي بهرحال د سوات ګپ شپ هم کېږي د سوات مینوال هم دغه مطلب شیشه باندې ګوري او د قطر دا پرفضا ښکلې ورېځې هم دي او مینوالو ګورې موسم ډېر ښکلی دی تاسو یقین وکړئ موږ پرون شو کې وو الواکر سټېډیم کې او ایوارډ سیرمني هم وه او تاسو یقین وکړئ چې دومره یخ و چې موږ دا نه محسوسول چې یاره موږ په پاکستان کې نو چې پاکستان نه موږ راتلو نو موږ خامتا څادرې اچولې وې همداسې ده چې او تاسو هم ګورئ کوټ دا اچولې دي نو بس دا ده چې راغلي یو چې او بس خوند رنګ اخلو د دې پښتانه ډېر ښکلي پښتانه دي د هر ځای نه پښتانه راغلي د لر او بر پښتونخوا نه او که په دې شیشه د لر او بر کوم پښتونخوا کوم دوست پښتون زموږ دا ویډیو ګوري موږ ورته سلامونه کوو او موږ ته به هم دعاګانې کوو چې دغه شان ځو او خپلې پښتو شملې انشاءالله دنګې به ساتو خیال بیا هم ډېر سلامونه سوات د خپلو خلکو لپاره باچا صاحب ته سلامونه او بیا هم ستاسو محمد رحمان بھائی ډېره شکریا ډېره مننه چې دومره خپل قیمتي وخت پرېښی دی کاروبارونه دي اصلي مسایل دي زموږ لپاره دومره یو فل ټایم موږ له راکړو چې د شپې مې او د ورځې موږ سره د خدای ته ډېر قدر او عزت رحمان بھائی ډېره موده مو دلته وشوه تقریبا 4-5 سال او څنګه چې موږ راغلي وو زموږ خو هغه تعلق او سلام دعا په پاکستان کې خو د هغې نه علاوه هم
تاسو چې دلته پښتانه راشي ډېر قدر کوي ډېر عزت کوي د پاکستان نه چې کوم پښتون راشي یا د سوات والی یا د شموسا والی سره غپ شپ لګي په تاسو ډېر ښه لګي زه تاسو ته قطر ته خیال صاحب هرکلی وایم او په خیر علي او ډاکټر عرفان صاحب تاسو ته په خیر علي وایم ډېره مننه ډېره مننه زه ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو دونه موږ له ټایم راکړو الله دې ستاسو عزت وکړي چې تاسو موږ یاره زه به تاته ووایم چې موږ ته چې د سوات څوک نوم وایي بیا خاص کر د پښتونخوا خیبر پښتونخوا نوم چې وایي نو موږ دلته دا زړه دومره غر شي موږ وایو چې دوی لکه څونه مینه ورکوو خو لکه موږ دا تاسو سره چې موږ څونه دغه کوو دا هم کمه ده زموږ دا هم کمه ده موږ وایو چې تاسو ته موږ دونه ټایم درکړی چې تاسو په دې پوره قطر کې او پوره تاسو ته یو سټیټ یو هر سان او بل دا چې شموزي صاحب مونږ خو د سهیل باچا صاحب ډېر په انتظار وو بلکې د پاکستان نه زه په انتظار وم چې سهیل باچا صاحب به راځي ښکلې ښکلې ویډیوګانې به کوو نن هغه زموږ ترمنځ نشته د هغه حوالې سره یو څو خبرې که تاسو ډالۍ کړئ هغې ته سهیل باچا زه به ته میس کوو خو په دې چې هغه تېر شوي نیشنل ډے کې راغلی هغه چې کوم دا کم کوریج کړی و کم هغې کړی و هغه تقریبا 7-8 لاک کسانو کتلی لایک کړی و 7-8 لاک کسانو نو هغه مونږ په دې کې ځکه میس کوو چې د هغه یو ډېر غټ کمی دی دلته چې هغه دلته راغلی اوس نو تا به اوس د دې خوشحالۍ د دې دا کومه مینه کومه دغه لیدلې وه هغه یو بېل قسم سړی دی خو نه تاسو کې چې کومه مینه ده نو دا زه راته نشم ویلی تاسو یو جدا نه نه الله دې ستاسو عزت وکړي تاسو جمدي لري امین خدای پاک دې تاسو په عزت کې ساتي او خدای په روغ صورت ساته امین بیا به هم میلاوي بیا به هم میلاوي دا زموږ مشغولتیا ده دوستي ده زموږ څه بغیر څه لاله چې بغیر څه دغه نه مسافری دلته کې او مطلب لازمی خبره ده چې په روزګار هم یې خدای پاک هم روزګار کې برکت واچو سره د نورو پښتنو څومره مسافر دي ولې چې مسافرې داسې دي لکه د مطلب د اوسپنې چې نینی چې چل دي نو داسې ده چې دوی تکلیف کې وي خپل مور پلار وروڼه خویندې ځکه خو هغه یو شی زه کله کله ویم پرون مې په سټیج باندې ویلو نو مینوال مې ډېر زیات لږ داړه ولا چېړلی وایي چې ای د ژوندون په مجبورو کې رانه ورک جانانه واوره د زړه یو څو خبرې درته زه کومه او یاره ما مینه انتظار جدای نه پیژنده تا ورته بوتلم ما د مینې دنیا څه پیژنده او ستا محبت دې محبت سره اشنا کړم زه ستا انتظار د انتظار په مفهوم پوه کړم زه بغیر له تا نه ما په چا پسې جړلي نه دي ته چې جدا یاره ما چېرته خندلي نه ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه اوکې داسې ده چې مسافرۍ ډېره سخته وي او د اور تکیه باندې چې کومې ډېرې لګولي او بهرحال بس دا چې تاسو موږ کار نه هم ویستي موږ له مو ټایم راکړو دا خبره ډېره سخت خبره ده او دغه ښکلي ښکلي مقامات د جنت د ټوکري یو مثال دی دا یو جزیره ده او په هغه جزیره کې یو جنت آباد دی او بیا بله خبره دا ده چې باچا هم یو ډېر اعلی باچا دی شیخ تمیم صاحب او د هغې نه علاوه د هغه وزرا چې هغه دومره بېقبره دومره مطلب عزتداره پر پاکستان امبیسي نه مطلب مشران راغلي وو هغې موږ ایوارډز راکړه د دې مطلب د فوز بریګیډیر صاحب راغلی وو هغې موږ ایوارډز راکړه دا ډېره لویه خبره ده او خصوصي موږ د جانان بنګش صاحب هم ډېر زیات مشغول چې هغې موږ دلته راوبللو او بنګش کمیونټي چې څومره ده د هغې هم موږ ډېر زیات مشغول که دلته وړکزي دي که یوسفزي دي که خټک دي که افریدي دي که هره طبقه پرته ده موږ ډېر زیات مشغول یو چې موږ له عزت دلته راغلو د دې پښتانه ډېر ښکلي دي د دې عرب چې څومره عربیان دي د نورو ملکونو د خلیج ممالک نه ډېر مختلف دي مېلمه دوسته خلک دي بل لایک موږ به دا وایو چې پښتانه دي عربیان هم پښتانه دي او بله دا چې زموږ دا ملک چې کوم اوس دا قطر دی ګوره دا په پښتنو ولاړ دی ولې چې ډېر زیاته کمیونټي ده تاسو پولیسو کې دي آرمي کې دي او که تاسو لیدلي چې پرون سټیډیم ډېر زیات ډک و نو ما ته اندازه مو لګېده چې دا 30-40 هزار خلک پښتانه دي کې به ډېر نه راغلي نو دا ډېر عوام دی پکې او بس خدای پاک دې دلته کې کولالي لري خوشحاله دي او یو ځل بیا خپلو مینوالو ته ډېر زیات سلامونه اجازه ته دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان خپل ځان ډېر ښه ساتئ ډېره مهرباني